ګوره د مور او پلار دعا ګوره د انسان مقدر بدلولی شي. مور او پلار ګوره مه خفه کوئ ښه، چې دغه لاس یې پورته کړل یاد ساتئ، دغه لاسونه ګوره الله خالی نه واپس کوي. که دا لاس د خیر سوال کوي هم به الله درکوي، که د شر سوال کوي هم به در باندې الله تعالی نازلوي. خو ګوره دغه سپین سرې، دغه سپین ګیرې، دغه سپین سرې چې کوم نه هغه ګوره خفه نه کوي. که مو خفه کړو نو دنیا به مو هم تبایي، آخرت به مو هم تبایي. ښه یاد ساتئ چې کوم انسان د خپل مور او پلار بې قدري وکړه، دغه انسان په دنیا کې چرې به هم عزت نه ویني. ښه چرې به هم عزت نه ویني چې خپل مور او پلار یې دړدولي. ښه صحیح شوه. رس کې کم از کم 100 مشران نادي او موږ ته دلته جاړي او هغه د خپلو بچو د لاسه چې کوم نه هغه څوک وایي ما ته بچو داسې ووي، زه بچو اوټه کولم، ما بېعزتي وکړه، ما سره داسې کار وکړو، ما سره داسې کار وکړو. بله د یو بابا راغلی و وی جی زامن مې ټول چې کوم نه هغه په بهر دی، ټول وی په بهر دی. وی بیا یو ځلې وی چې کوم نه هغه وی د کور ټوله ما ته ګوډه ده برابروم. یو زوی راته یو ځلې ټلیفون وکړه چې بابا دا پلانکې کار دی، دا پلانکې کار تا ولې نه دی کړی؟ ما ورته وی چې بچې دا خو داسې کار وشو داسې. وی هغې زوی راته وی چې بابا ته مونږ کور څه دپاره پرېښودی؟ دغه کارونه کو که نه؟ ته خو دغې کارونو دپاره یې. حالانکې پلار دا د انسان یو قیمتي سرمایه ده. دغه د پلار د مور نه دعا واخلئ. ګورې دا ګوره ستاسو نوکران نه دي، دا ګوره ستاسو د جنت ته د تلو ذمواران دي. ستاسو دپاره به الله ته دعا کوي. ښه مور او پلار نه زیات حق چې کوم دی په دې دنیا کې بل د هېڅ چا نشته چې څومره د مور او پلار دی، ما سوا د الله او ما سوا د الله د پیغمبر نه. د مور او پلار حق په کائنات کې داسې څوک نشته چې هغه به د مور او پلار حق ادا کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه یو صحابي راغلی، وی د الله پیغمبره زما والده ډېره زیاته کمزورې وه، وی دومره کمزورې وه چې ګرځېدی نه شوه. وی دغه والده هغه مې په خپله اوږه باندې کېنوله او د بیت الله طواف مې پرې وکړو، بیا مې چې د صفا او د مروه سعی مې پرې وکړه. د هغې نه بعد منا ته، مزدلفې ته، عرفات ته، حتی چې د حج تمام ارکان مې پرې وکړل. د الله پیغمبره ما د دې خپلې مور حق ادا کړ. رسول الله مبارک ورته وایي زما د قسم د الله په ذات باندې د پیو د هغه یو قطرې حق دې وله نه دی ادا کړی. ښه نن خو زمونږ خلق ورته وایي توره ویزه بدله واخلم، توره ویده بدله واخلم. حالانکې یاد ساتئ چې مور او پلار څومره په دې انسان سره څومره خواهی کړي، څومره د مور او پلار ورسره سختې برداشت کړي، څومره د مور او پلار چې کوم نه هغه د خپل اولاد دپاره څه کړي، انسان د هغې سوچ هم نشي کولی. او په دنیا کې د مور او پلار نه زیات مخلص انسان، مخلص در سره بل څوک نشي کېدی. په دنیا کې هر یو سړی هغه لګیا دی د خپل ځان د کامیابۍ کوشش کوي، هر سړی کوشش کوي چې زه د دې بل نه مخکې شم. خو لیکن یو واحد مور او پلار داسې رشته ده چې هغه کوشش دا کوي چې زما دا بچی دې کامیاب شي، زما نه دې مخکې شي، زما دا بچی هغه دې مخکې شي، هغه دې کامیاب شي. د هغې دپاره هغه لګیا یې رده شپه منډې وایي، شپې شوګیرې کوي، او بیا په نور کې، په تکلیف کې، په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې هغه لګیا دی د خپلو بچو دپاره منډې وایي. نو د دغې مور او پلار حق ګورې په دنیا کې هېڅوک هم نشي ادا کولی. او بیا چې یو سړی مور او پلار یې خفه کړل که نه، رسول الله مبارک ارشاد فرمایي په مسلم شریف کې په جلد اول کې حدیث دی، په کتاب الکبائر کې رسول الله مبارک فرمایي اکبر الکبائر، په ګناهونو کې لوی ګناه څه دی؟ الاشراک بالله، د الله سره شرک کول دی. ورپسې په دویم مقام کې وایي وعقوق الوالدین، او د مور او پلار نافرماني. لومبې د الله د ذات سره شرک دی، ورپسې دویم نمبر کې ذکر کېږي څه؟ د مور او پلار نافرماني. دا په ګناهونو کې لوی ګناه دی. دا په ګناهونو کې لوی ګناه دی. اسلام مونږه تاسو ته څه وایي؟
لغون ته کې د اسلام د فلسفه راوړی وی ګورئ قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وی دې مور او پلار ته کلمه د اف قدرې مه وایه کلمه د اف قدرې ورته مه وایه ځکه دغې مور او پلار ته ستا د دې اف د کلمې د وجې نه درد رسي نو علما لیکي وایي د اف کلمه په مختلفو معانیو باندې استعمالیږي یو مقام داسې دی چې کله انسان ته ډېر تکلیف ورسي که نه د تکلیف د وجې نه دی فریاد کوي اف اف کوي نو علما وایي د مور او پلار په مخ کې د ډېر تکلیف اظهار مه کو ځکه د هغوی زړه ته پې درد رسي یا دویم علما معنا ذکر کوي وایي د اف معنا د مور او پلار ته هغه د غصې اظهار دی نه د مور او پلار په مخ کې غصه مه کوئ ځکه دغکې مور او پلار خو درته خبرې خولی دي دغکې مور او پلار خو درته ګرځېدل خولی دي دغکه مور او پلار خو درته د ژوند د تېرولو طریقې اصول خولی دي ته لګیا یې هغې مور او پلار ته نن اواز راوباسې نن په دې معاشره کې دا خلق چې کم دنه هغه ډېر په بل طرف باندې روان دي رس کې کم از کم یو سل مشران نادي موږ ته دلته جاړي او هغه د خپلو بچو د لاسه چې کم دنه هغه څوک وایي ما ته بچو داسې ووي زه بچو کوټه کولم ما بېعزتي وکړه ما سره داسې کار وکړو ما سره داسې کار وکړو یاد ساتئ چې کوم انسان د خپل مور او پلار بې قدري وکړه دغه انسان په دنیا کې چرې به هم عزت نه ویني ښه چرې به هم عزت نه ویني چې خپل مور او پلار یې دړدولي ښه صحیح شوه نو رڼو د مور او پلار ګوره ډېر قدر وکوئ د مور او پلار دغه نعمت چې الله چاته ورکړی که نه په ژوند کې یو ځل میلاویږي ژوند کې یو ځل الله تعالی د مور او پلار دا نعمت ورکوي بیا ګوره په ژوند کې مور او پلار نه راځي هر څه بیا میلاویږي مال به راڅخه بیا راشي دولت به در څخه بیا راشي بیبي به بله پیدا شي اولاد به دله الله تعالی نور درکي خو یو د انسان مور او پلار چې لړل که نه په دنیا کې دویم مور او پلار نه میلاویږي په دنیا کې بیا مور او پلار نه میلاویږي نو د مور او پلار ډېر قدر وکوئ او چې څومره مو وله قدر وکړه که نه دومره به دله الله مقام درکوي علما کرام ذکر کوي عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه دا یو عالم تیر شوی دی سهار یې شاګردانو ته په مجلس کې درس یې ورته ورکو احادیث یې ورته بیانول نو په احادیثو کې یو حدیث مخې ته رالی الجنة تحت اقدام الام جنت د مور د قدمونو لاندې دی حالانکه د حدیث مقصد دا دی چې د مور خدمت وکړو الله تعالی به دله جنت درکړي عبدالرحمن صفوري چې دا حدیث ووی که نه نو چې ماسخوتن کور ته لاړ وی نن په حدیثو باندې عمل کوم ښه نو ګوره یاد ساتئ زه اکثر ویم د طالبانو ته چې کم ځای کې چې کله کم د حدیثو طالبان دي که نه نو زه وایم چې کم حدیث وایي په عمل کې راولئ کم حدیث وای په عمل کې راولئ نو بس تاسو وګورئ چې څومره د حدیثو هغه درس پوره کېږي که نه نو ستاسو به دومره ژوند بدل شوی دومره به مو ژوند بدل شوی نو لهذا یو حدیث چې مو مخکې ته رالی په هغې عمل کوئ عملي جامه ورته ورکوئ عبدالرحمن صفوري وایي یاره زه د دغه حدیث هغه عمل پې کوم خو په حدیث کې دننه چې کوم حکمت دی اخو ځان له خو زه په دې حدیث په دې ظاهر باندې عمل کوم راولګېدو چې ماسخوتن رالی که نه والدی په کټ کې تشریف فرما د آرام کوي عبدالرحمن صفوري رحمه الله رالی د خپل مور د کټ خپو ته کېناستو او د خپل مور د خپو دا تلی چې کم دی که نه دا په دې خپله ږیره باندې صفا کوي په خپله ږیره باندې لګیا دی د مور د خپو دا تلی صفا کوي یو چې کله سحر شه که نه مجلس حدیث کې کېناسته حدیث شاګردانو ته بیانوي یو شاګرد راپاڅېدو حضرت سبق خو به وو خو زه مخکې چې کوم نن هغه یو خبره کول غواړم هغه شاګرد راپاڅېدو حضرت بله جواب ورکړه ښه څه خبره ده وایي صاحب بېګا مې خوب لیدلی دی د هغې خوب تعبیر غواړم یو خوب کې مې لیدی چې یو ډېر عالیشان د جنت یو باغ دی پکې چهل قدمي کوي پکې چهل قدمي کوي
او ځان سره لګیا دی ذکر اسکار کوي تسبیحات بیانوي او مزیدار یو چمن دی یو ډېر ښکلی ماحول دی خو یو د مزې خبره پکې دا ده چې ستا په دې ږیره کې داسې نایاب ملغلرې لګېدلې وي چې هغه ملغلرې ما په دنیا کې چرته داسې نه دي لیدلې حضرت دا راته ووایي چې دا څه کیفیت و عبدالرحمن صفوري چې دا خبره واورېده که نه نو په ژړا شو چې کله لغونته کې هغه هوش او حواس برابر شو هغې شاګرد ته وایي شاګرده حقیقت کې دا تا چې بېګا زما په دې ږیره کې دا ملغلرې لیدلې دي دا ملغلرې نه دي دا زما د مور د خپو هغه خاورې دي چې زما په دې ږیره کې نښتې وي زما د مور د خپو خاورې تا بېګا د ملغلرو په شکل کې لیدلې دي نو چای چې خدمت کړی دی که نه الله لکه د ستورو ځلولی دی او دا موضوع لغونته کې مخکې مولانا محمد عمر فالنفوري رحمه الله دا یو کتاب یې لیکلی دی فکر موتی کتاب یې لیکلی دی کتابونه لیکي ډېر د غریبې کورنۍ سره یې تعلق وکړه ډېر د غریبې کورنۍ سره یې تعلق و لګیا و کور کې چې کوم نن هغه چې څه به ووي رابلې کور کې مور ته به د هغې چې کوم نن حق دهرایي به کوله نو مولانا محمد عمر پالنپوري صاحب چې کوم دی که نه لګیا دی کور کې به مور ته چې هغه کو وی دی والدی ورته وی چې محمد عمر ایک دن تم بہت سارے لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو گے یو ورځ به وي داسې راشي چې ته به چې کوم نن هغه د ډېرو خلقو په مخ کې د الله بړۍ بیانې کتابونه لیکي وایي دغه مولانا محمد عمر پالنپوري صاحب چې و که نه نو د رایوند تبلیغي اجتماع کې به بیان کو بیا د هندوستان جانا پہچانا چې کوم نن هغه علماء کرامو کې وښه د مور دعا ګورې دې انسان دې حد درجې ته رسوي او بل یو مثال دله درکم موجوده چې کوم حرم د امام کعبه دی عبدالرحمن السدیس خو پیژنئ که نه خو یو معروف هر سړی پیژني علما لیکي وایي د ده والده چې وه که نه د ده والده چې وه وایي والده یو ځلې چې کوم نن هغه ډېره زیاته غوسه کړې وه ځکه وایي په بچپن کې دی لغونته کې شریر مزاج والا غوسه کړې وه نو دې والدې ورته څه وي دی والدی ورته وی عبدالرحمن وی الله دې د حرم کعبې امام جوړ که د والدې هغه په غوسه کې د خولې نه وتونکي هغه الفاظو دومره کار وکړه نن وګورئ رونو ګورې د مور او پلار دعا ګورې د انسان مقدر بدلولی شي مور او پلار ګورې مه خفه کوئ ښه چې دغه لاس یې پورته کړل یاد ساتئ دغه لاسونه ګورې الله خالی نه واپس کوي که د لاس د خیر سوال کوي هم به الله درکوي که د شر سوال کوي هم به در باندې الله تعالی نازلوي خو ګورې دغه سپین سرې دغه سپین ګیرې دغه سپین سرې چې کوم نه هغه ګورې خفه نه کوي که مو خفه کړو نو دنیا به مو هم تبایي آخرت به مو هم تبایي ښه خبره مو دین ته راله نو د اسلامي معاشرې بنیادی هغه اصول دا دي چې د مور او پلار هغه حق ادا کوي او هر چې مغرب دی که نه زمونږ خلق خو نن مغرب پسې چې کوم نن هغه لګېدلي دي د مغرب تهذیب مونږ تاسو ته ښیي او یو مثال یې راته پیش کوي چې مغرب داسې او مغرب داسې او مغرب داسې مغرب کیسې چې کله مور او پلار یې بوډاګان شي که نه د اولډ ایج هاسټلو ته بوځي او چې کله هغې ته بوځي که نه نو صحیح د هغه بچي چې کوم نن هغه په کال کلونو باندې حتی چې په عمر کې بیا دغه خپل مور او پلار د خپل بچي نه ویني بیا نه وله خواله راځي او بیا ډېر خو پکې داسې دي چې کله بوډاګان شي نو په دې اولډ ایج هاسټلو کې وله د زهرو ستنې ووایي مونږه ستاسو خو اسلامي معاشره هغې مونږه تاسو ته دا وښول چې د مور د دا مقام دی د پلار د دا مقام دی د پلار د وجې نه تاله الله دا مقام درکړی دی اسلام ګورې مونږه تاسو ته ډېر ښکلی درس راکوي خو اسلام زمونږه ستاسو دپاره یو داسې یو زبردست قانون مونږه دنیا ته پیش کړی دی خو لیکن د اسلام لږه په غور مطالعه پکار ده نن زمونږه خلقو ته
په اسلام باندې عمل چې کم نه هغه دا ورته ښه نه ښکاري، حالانکه اسلام د انسانیت خیال ساتي. اسلام دا چې کم نه هغه د معاشرې د اصولو خیال ساتي، خو لغونده کې په اسلام باندې راتلل پکار دي که نه؟ خبره مورین ته راله نو